په چارسده مندني کې چې څو ورځې وړاندې د ټیک ټاک په تنازع باندې د نهم کلاس هلک وژلی شوی و، هغه کیس کې چې کوم ملزم و هغه پولیس گرفتار کړی دی. دا وقوعه په 28 جنوري باندې شوې وه. په دې کې مدني تاڼه کې چې کوم ایف ای آر درج شوی په دې کې مودی او شهزاد دا د جمال آباد اوسیدونکی او دی وایي ماته اطلاع میلاو شوه چې یاره ستا ورور سلمان چې کوم په نهم کلاس کې سبق وایي هغه سکول کې جګړه شوې ده، زخمی دی. دی وایي چې کله زه ورغلم بیا خلکو هسپتال ته وړی خو هغه بیا ساه ورکړې وه. دوی کې د په ملزم فیضان باندې دعوه کړې وه. ملزم چې کوم دی د موقع نه تښتېدلی و. پولیس وینا دا ده نن د مندړي تاڼې پولیس چې کوم دی هغه د حوالې سره میډیا سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې یاره دغه ملزم دی گرفتار کړی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل دا کوم هلک چې په دې کې مړ و دا هم د سکول سټوډنټ و، دا ملزم هم په دغه سکول کې سټوډنټ و، مقتول د نهم کلاس سټوډنټ و. او وجه چې کومه پولیس یاده کړې ده هغه وایي د دې دواړو د ټیک ټاک د کمنټس په تنازع باندې جنګ جګړې شوې وې. نو دا پیلنۍ واقع نه ده، خو الله دې وکړي چې اخرنۍ واقع وي، ځکه چې بلا شی داسې واقعات وشو په دې پېښور کې، زموږ په دې صوبه کې، خاص کر زموږ په صوبه کې دا واقعات ډېر زیات کېږي چې سوشل میډیا باندې څوک چا پسې کمنټس وکړي یا میسج وکړي په هغې باندې خبره دې ځینو ته ورسي چې مرګ ته ورسي. نو ډېر احتیاط کول پکار دي. څنګه چې موږ سکولونو کې استادانو له، په کالجونو کې، په یونیورسټیانو کې، په کورونو کې پلارانو له پکار دي چې ای بچي که ډیلی نه چې په هفته کې یو ځل کینی او ورته د سوشل میډیا چې کم نقصانات دي یا کم احتیاط دي چې په هغې باندې هغې پوهیږي او